درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته आवाज وکړو چې کلندره مخکې سیټ وزګار کا دمه در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل نو وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ده دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کښېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا تل مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بېغیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو به دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په خیو راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفعه 16 مارش الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینیوم کوارډ جیل کې وما چې بیا مارش الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی
صدر ہاؤس مانا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را ہے ما تیل ما خو نوے واده کړی دی مال چې نوے طلاقی شي خبر داغه مې ورواچول ما تا ماشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئیستے تو دے خبرہ پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا د تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورولې لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم اجمه مونږ کې مې مالکه کز جیل تلاړم یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوتل مرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خو درته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زو د چرګي چرګانم ته تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دی مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال کینو هلکه دا چلم دا یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس مړه رب دې خپلې لراو دې غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکو بس لاس ملا داس 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 غټ راغی السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پای دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس کی اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مې ورچې زئی او بیا مان در ټوپ کړې وې چې زئی رک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مون کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو
یو اس بي او پکې راغلی او هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویلې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري. ټیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جی ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه ده شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند ملیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 غنټې غل په سر تپای کنه تپای 24 غنټې په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به دا شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په
جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نکړم قرآنونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات امرانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چیزی او راځي کنه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته خو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چت کو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چت کوي چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لارو بیا بنیرو ته نرس دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا سلو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوری دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه
دا په دې بازارونو کې دا کم داسې ګرځي کنه دا یو ترک او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کو ولې زی تعالی د سړی توپ چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارے کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو ہڑم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره سٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلی گر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی وہ قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونینو ستندا هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړی ته واله دا به وقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې هر کچا بستنې نه جوړېږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتله مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پتا ده بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناغي خزم ځان سره کسٹمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څو ور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دمه چې چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه و لارې نه منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی ایو کوچې بل کوچی ته وي چې پته خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناس وي جمع سخته یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خوینو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان وروره چې وې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناس وي ګرميږي او چې ګره دا اور بالتمی او دا غبي وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزراشي صاحب شمه ممه په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترسته په قبر په دغه په باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره وي خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزه په زور راوستلو جمعات کې موچایو چې چلو نو چې کور تلاړو خزه په سې کوتک راواغستو چې ماته ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه او دا مونږ تندې مې ورته یې خنو چې موچایو خورم نازیزانو عرض مې داو چې دا منځونه و غیره زمونږ چې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندل نه دي
یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردیس وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره یې ډېر یو جي ډېر بېقراره یې ورته یې ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم څلوېښت ګزه اوس ما نه تپوس